ای مخلوق یوه خبره واورئ. تاسو چې ټیک ټاک باندې یا فیسبوک باندې خپل تصویر سره ګانه ولګئ، خپل ویډیو سره ګانه ولګئ او بیا هغه شیر کې ته خو هسې ګناهګار شوې، ته خو یې کنفرم ګناهګار، په تا کې شک نشته، ځکه ګناهکار دې وکړو. تا چې دا ګانه شیر کا څومره خلک چې واوري د هغې ګناه د ستا په عملنامې کې به لیکلی شي. ولې چې ته هغې دپاره سبب جوړ شوی، تا که ګانه نه وی شیر کړي هغه به ولې اورېدله. هغه تا د وجې نه په ګناه کې مبتلا شو. ته که مړم شې تخته شې بیا به هم دا ګانې چلیږي او تا ته به په قبر کې مزیدار عذابونه میلویږي، تازه تازه عذابونه به تا ته میلویږي. ډېر ځوانان مونږ داسې ولیدل چې د هغوی په ایډیو باندې ګانې دي، خلک یې شیر کوي، مخکې خلک یې واوري او هغو مړه دي، خو د هغې ګناه اوس هم هغو ته میلویږي. نو تاسو ګانې ولې شیر کوئ؟ خلک ولې په ګناه کې مبتلا کوي؟ تا د وجې نه خلک په ګناه کې مبتلا شو. ښایسته نعت شرکه، تلاوت شرکه، بیان شرکه، په هغې باندې به تا ته ثواب میلاو شي. نو ته د 2 نمبر کیسې ولې کوې؟ د ګناه کار ولې کوې؟ خپله خوا چې په قهر کې اخته یې، د خلک ولې په قهر کې اخته کوې؟